طرف ته راوغوړې نو نه یې ووري. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون او تب هغه وکسي چې هغه ته سترګې درغړوي خو هغه لیدل نشي کوای. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. تو مفي کوا او نکي طرف ته بلل کوا او جاهل خلقنا اعراض کوا مخونه نوا. اردو کی ترجمه کوم. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دیگر معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں وہ نہ تو اپنی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی تمہاری مدد کی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اگر تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے تو وہ نہیں سنتے اور تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آپ معافی کو لازم پکڑیے اور نیکی کی طرف بلائیے اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے. دا گزشتہ آیتونو نا دے مشرکینو سکومو بوتونو تا عبادت کولو سجدی بھی ہوتا کولے او په مشکلاتو کې بھی پکار ہوتا کولو نا غختنه بھی کولا. نو الله رب العزت دی هغه غندنه کړی وا کباحت او مذمت بیان کړو دی هغه. نن الله رب العزت امغه دی آیتونو کې دی مغی خبری تسلسل ده. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې ګوره چې د کوم معبودانو ته تاسو پکار کوئ تاسو نه مدد غواړئ په مشکلاتو کې ونه استغاثه کوئ مدد ونه طلب کوئ الله رب العزت فرمایي چې لا یستطيعون نصرکم هغه کې دا طاقت نشته چې هغه تاسو مدد وکړي ولا انفسهم ينصرون هغه دې ځان مدد نشي کوای یې تاسو به څه وکړي. یو کومه دی وتابع ده گزشتہ آیتونو کې موږ دا ویلو چې ګوره هغه تاسو په خپل لوز جوړ کړئ هغه نه تاسو بهتر یې ته تاسو هغه گدایش اللهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها. نو دې هغه سترګې نشته دی هغه لسونه نشته ته پکړ وسره وکي دی هغه خپې نشته ته مزال وسره وکي تاسو هغه نه غوړې حالکه هغه تاسو خې تاسو مزالا کوي شي شایانه وای شي لسونه مشتو دي ستایل دایا شي سترګې مشتو دي دماغ خدای در کړی دي زړه خدای در کړی دا عقل خدای در کړی دا او یو افضل څوک دا هغه مفضول دا مدد غوړي هغه نه غټه بے وقوفي بل کومه. الله رب العزت فرمایي ولا انفسهم ينصرون دا غو دي ځوان مدد نشي کوای. الله رب العزت ولسمه سپاره کې دغه کفرونو ته اندا فرمایي چې ان الذين تدعون من دون الله تقوم الله نه علاوه تاسو معبودان باطل ته تاسو د کومي عبادت کوي اغه لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له هغه ټول معبودان رجامه کې یو مچ نشي پیدا کوي. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه او کله مچ ونه چې شو تختي د مچ نه خپل شایان شي رخصتای. چنانچه جن مفسرین واغځي کې لیکلي دي چې کفرونو به کوم دا کنه چې کله د بوت په نامه داسې خوږ شای چې پوخ کړل یا الو ملو چې شګنه نو بیا غلګ غنی راو خصله بوت ویډیو کې خلی کې کېږي دا بیا به نور تقسیم کا نو کله د مچون ورچی نو مچون بروغلو هغه خلی نه به ونالو وړلا نو الله رب ته فرمایي چې دغه خو هغه مچون نه خپل الو نشي رخصتای چې دا ونه وای تخته ولا نو دغه به مچ سجون. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون وكتو هغه شيخ لري تر وګوري هغه نه ووري وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ته هغه کسي چې هغه سترګې غړي خو حقیقت کې هغه لیدل نشي کوای. اوس دې جملې یو مطلب خدا دا الله رب العزت فرمایي چې ته دې کسي چې دا غوډو ته سترګې غړي خو دا غو لیدل نشي کوای. یو مطلب دا دا چې کني دا بوتون ته کفرونو بسترګیا ور جوړولې اوس تاسو بوتون لیدلی دا غاټ بوتون چې کوم دي بقاعده انساني ډانچای ورته ورکړي وي انسان نه منسترګي پیزا اوري دیلی نو دې هغه سترګونه هغه به داسې صفایي سره جوړولو څه مطلب داسې لګي دورې نه چې دا د موټر سترګې غړي. نو الله رب عزت فرمایي چې ته دې کسي چې هغه د تو سترګې غړي وهم لا يبصرون خدا د سترګې دي چې دغه کې نظیر نشته داو کې څه لیدل میدل نشته دي دا د کونی سترګې دي نو لہذا تاسو دا ګمان ما کوي چې دا غوډه ته سترګې غړې لہذا ته عملونه کوي دي ته مدد کوي شي. یو مطلب مفسرین دا بیان یو مطلب دا بیان کړه دا چې دینه مراد مشرکین دي دینه مراد بوتون نه دي دا بوتون تو کسي خو لیدل نشي کوي بلکې مراد ونه مشرکین دي
چې کني د مشرکین چې کوم دي کنه دغه سترګې لري ته یې کسې ته سترګې د غړوي خو حقیقت کې دغه سترګې نشي غړوای ویلي چې د زړه سترګې ړندې دي چنانچه مفسرینو دا فرمایلي دي چې کني د مشرکین مکه چې کوم لکه ابو جهل عتبه شیبه امیہ بن خلف ابو لهب وغیرہ دا چې کوم کفرون دغه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د سترګې غړولې خو په هغه نظیر سترګې نه غړولې چې کوم نظیر باندې سترګې غړول په کور دي لہذا دغه محمد صلی الله علیه وسلم وجود با برکت نه څه फायदा ونه خستله دغه د پر محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله یو عام بني اسرائیل لکه دا نور سړي به دغه لیدو محمد صلی الله علیه وسلم یا په مغه نظیر لیدلو دا یو عام بس یو سړی دا ګرځي چنانچه ابو الحسن خریقانی رحمت الله علیه دا یو بزرګ تیر شو دا د سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه په دور کې تیر شو دا نو یو ورځ سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه دا و فرمایلو چې یاره د بایزید بستامي رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی هستی تیر شي چې کوم سړی بایزید بستامي رحمت الله علیه ته سترګې وغړی هغه باندې جهنم حرام دا هغه به جنت ته شي نو د سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه ډیر حیران شو هغه ورته ویل چې دا څنګه خبره وکړه محمد صلی الله علیه وسلم تعالی دلی سره جهنم نه حرم او بایزید بستامي رحمت الله علیه ته چوک وکړي هغه باندې جهنم ور حرام شو دا څنګه کیدای شي نو ابو الحسن خریقانی رحمت الله علیه ورته دا آیات تیر کړو او ورته دا یو فرمایلو چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم ته چوپ صحیح نظیر لیدل دا هغه ته هدایت ملو دا او هغه جهنم حرام ده لکه صحابه کرام او ته چوپ هغه نظیر نه لیدل لکه ابو جهل وغیرہ نو هغه باندې جهنم نه د حرام ویلي چې هغه په هغه نظیر نه لیدل چې په کوم نظیر وته لیدل پکور دی نو لہذا الله رب العزت مشرکین مکه متعلق فرمایي ورته دا یو عمومي آیات ده دی آیات کې دانش ته د سیره کافر کوم دا کنه دا خو هغه دی پاره مودي پاره دا غدا کوم محمد صلی الله علیه وسلم خو نه نشته دا دغه تعلیمات شو د قران خو شو اوس دا قران مجید مو کوم نظیر سره پړوو هغه نظیر دانه دغه مو ته هدایت نه ملوي مو خلی قران مجید دی پاره یا خدا ته کلمه چو سره لنجار اوخلی الا راوخلی ته لوس پکې دو بس دی ورېږي ته یا خدا یا کچې ته کوم دا بعد اورې سره باندې روغله مشکل روغله پیسو کې دیوالیا شولې الا قران مجید راوخلی مدرسې نه ته مشمون روغله ته خاتم یو بس چې الله سبحانه وتعالى سکول بعد یو ورې داسې نو بتروش یا مچ ته دکان کولو کړل نو لا طالبان ولې بون راوغله ته قران ختم هغه کې مو خپل شرکت نکوم ته زبا سره کینې د باټ کې بزا وای دا توفیق مت نه ملويږي صاحب کوم دا کنه خپل یود بدري سره بسکټي راوړي یود بدري سره کوم دا نمک پاری راوړي هغه طالبانو مليبانو تحقیق د خپل او سیټ کې نوس او صرف سترګې دی تغلوي دوه کې روشي شرکت مو وګوره قران مجید کوم مقصد دا نعوذ بالله هغه مقصد نه مو هټول شي چنانچه شیخ الهند رحمت الله علیه هغه درې څلور کوله په د مالټا په جیل کې تیر کړ نو جیل کې ظاهره خبره ده نور اکټیویټیز وته کوای نشي او کچیتا کتاب میتوب د تملو شو هغه پړو کې ځون سره کینې چې د فکر وکړي چې دا سوچو ਵਿਚار وکړي نو شیخ الهند رحمت الله علیه څخه جیل نه وروتلو د مالټا جیل نه نو وې فرمایلو چې مو په جیل کې ډېر غور او فکر وکړو چې د مسلمان ویلي تاسو روبه زوال دي دومره وروج دغه تیر کړو نه بالکل دي تختی ځوی نشو اټول کفرون مزيدي ته وای نو یې چې مو ته غور او فکر وکړو دغه دی واجب یو د مسلمانانو خپل منځو کې اختلافات او دویم قران مجید سے دوری قرآن نمو لري شي د قرآني تعلیمات ایمو په زندګۍ کې لیموملي غني رمکان شته دا بل یو کې الله رب العزت فرمایي ته خذل العفو وامر بالعرف خذل العفو معافي او درگذر دا لازمي وګڼه اوس د عفو مفسرینو دوی معنی بیان کړی دي یو معنی د عفو دا چې عفو کوم دا عربی کې اغ عمل تا او اغ کور ته یي څنګه ډیر په اسانه سره وشي هغه کې تکلیف او مشقت نه وي اسانه سره وشي نو څه کله دا مطلب شي نو مفسرین فرمایي چې یو مطلب دی دا نو بیا مفهوم دا ته حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي چې ګوره د مسلمانانو چې کوم اعمال کوي کنه دغه چې بس سوره دسي اسانه سره کوي شي ته ونه قبل وا اعلی درجه تیما کسا لکه اوس فرض کې الموز دا اوس دي اعلی درجه خدا غدا چې سړای خشوع او خضوع سره ودرېږي او داسې ودرېږي چې دنیا و ما فيها نه به خبره شي
لکه حضرت علی کرم الله وجهه ته کوم دا کنه هغه مطلب دا شاید چې هغه به چا لمونځ کولو نو داسې طریقې کې به کولو چې هغه به فرمایل چې مو ته داسې لاګي لکه زه په پل صراط باندې یم او قیامت منظرنامه ده الله رب العزت د موقع چې زه د هغه کس سوال او جواب شروع ده یا صحابه کرام زه ته اجمعین به کله په المنځ ودرېدلو نو په جان کې به زخمیون و د غشي او دغه هغه به ورکې خاخو د اوسپنې به د هغه ولا د خود او د زغر ولا ورکې خاخو نو چې په المنځ به ودرېدلو بیا به ونه خلکو رو بسل ودغه په المنځ کې هغه ته پاته نه لګي چې مونږ چوچی شو نو یو خو د المنځ هغه درجه ده الله رب العزت پیغمبر اسلام ته فرمایي چې خیر د هغه درجه ده مای خذل عفو څه معمولی اسانه سره د مو ولا کوم المنجونه دي کنه دا خو مو ولا ډیر گیا گزر دي ولکه لګ گزاري ته سیخ بیا کنه پیغمبر علیہ السلام ته الله رب العزت فرمایي بس ونه قبل وای زکات ته او زکات کی اعلی درجه دغه د څه بهترین مولک نن سبا خوشا کرنسی ده بس پیسې دی ویری که مخکې زمانه کې به خلکو او غوونو نه وزونه او خوونو نه دغه نه به زکاتونه وبسل نو وخ به ویر کړو په زکات کې خجوره به ویر کړه نو هغه کې هم د خجوره باوا کمزوري باوا نو پیغمبر اسلام ته الله رب العزت فرمایي چې بس هغه خجوره هغه وخ هغه وزاونه خلا ته کومه بس گزاري ته سیخوي دا ما کوا چې اعلی درجه ولا شای ونه خلی نو یو معنا خذل عفو دا او ایوا معنی مشهور ده هغه ده درگذر او معفي پیغمبر اسلام ته الله رب العزت فرمایي چې معفي کوا چنانچه جن مفسرین دي چې دا واقعا لیکلی دا چې حضور صلی الله علیه وسلم چې کلا په جنگ احد کې د پیغمبر اسلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی شهید کړل شو نو کفرونو چې کوم دا کنه دا بالکل ټوټي ټوټي شول پیسهونه پری کړی و ایګونه پری کړی شونډیونه پری کړی زړه وته هغه کړه وینه نه جګارونه مسلو نو ټوټي ټوټي شول حضور صلی الله علیه وسلم دومره خپا شو دومره زهیر شولو نو پیغمبر علیه السلام به اختم کې دا و فرمایل چې د خپل تر په بدل کې به د کفرونو او یاو کسونو سره دا کور راکاو چنانچه پیغمبر علیه السلام څخه دا خبره وکړه نو دا آیات را نازل شول پیغمبر علیه السلام ته هدایت ملو شو چې نه دا دي تو شون نه ده چې ته په دې طریقې باندې خلکو سره بدل خلک بلکې درگذر وکړه پرېږه دا په ویریږه چنانچه پیغمبر علیه السلام څخه مکه فتح کړله نو پیغمبر علیه السلام بدل نه وکړل چنانچه کفرونو نه تپوس پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړل کافر نه چې تاسو خیال د زبر تاسو سره چی شګاو یو کافر پیغمبر علیه السلام هغه پیژندل یو کافر ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کریم ابن کریم او کریم سړی چې کله په دښمن باندې قبو حاصله کی نو هغه د کرم معامله وسره کوي ته نه مو امید دنده ده چې ته به سره د کرم معامله کوي چنانچه پیغمبر علیه السلام ته فرمایلی چې اذهبوا فانتم الطلقاء او زه به نن تاسو ته هغه خبره وکړم چې کومه یوسف علیه السلام خپل وړونو ته کړي وه او دای ورته ویلي وو چې لا تثریب علیکم اليوم هغه وړونو چې دوی کوهي ته چولی او دوی مارګ ته مخامخ کړه اندا وړونه چې کله یوسف علیه السلام ته محتاج راغللو نو ورته ویې فرمایلي چې لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم نن ورځې باندې تاسو باندې هېڅ الزام نشته هېڅ ملامت هېڅ پیغور نشته پټه مزې وایه الله د تاسو باندې رحم وکړي پیغمبر اسلام ورته فرمایلي چې زه د نن ما خبره کوم څه منډه تاسو مو سره ډېر زیاتی کړي دي لوڼې مرته تعلق کړي دي اتر جګار مرته را بسله ده او ځایونه مرنه رنډ کړي دي پیغمبر علیه السلام کوم خپل زوی و زتی د پیغمبر علیه السلام خپل ترو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ونه خارج کړو پیغمبر علیه السلام خپل تر ته څنګه مو فکر چنانچه د پیغمبر علیه السلام اندغه کریمانه اخلاق وو چې کفرون دړ مسلمانې دي نن اسلامونه دغه اخلاقیاتو تقاضا کوي نن موږ شرخ استو ته چوکر سره ډیر ورځې لین دین وکي درنه توباوي ته توبه دې سره لین دین نه مورې اساده المنجونو کې متکړای الله دې موږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي